حضرت سعد بن ابی وقاص په چاینا کې مزار دی. نن ورشا په ترکی کې دین علاوه په پاکستان کې زمون په دې پېښور کې حضرت سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی روایت دي هغه په پېښور کې پروت دی ور سره نور صحابه دي. دا صد پارا دا علم دین خورولو دی پارا د دنیا ګډ ګډ ته ځانونه ورسول چې مونږ د الله او د الله رسول دا پیغام چه دی علم دی چې دا مونږ د خلکو ته ورسول. نو خلکو ته ورسولو په دریابونو کې هم ورپاره سفر وکړو هر قسمه تکلیفونه لوږې تندې برداشت کړې دنیا ګډ ګډ ته علم ورسولو او خلک په دې علم سره سهراب کړل. مختلف قسمه عالمان پکې راپورته شو داسې خلک راپورته شو په دې کې چې نعمان بن ثابت په نوم سره یادېږي. نعمان زمونږ امام اعظم ابو حنیفه چې ورته ویلی کېږي هغه امام اعظم ابو حنیفه چې د قرآن پاک 1500 آیتونو نه او 3000 احادیثو نه 12 لکه مسایلو اجتهاد وکړلو 12 لکه مسایلو اجتهاد. بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردان راغ حضرت امام ابو یوسف صاحب حضرت امام محمد صاحب حضرت امام محمد غوندې حسین و جمیل او د علم خاوند چې د پشان د خپل زمانه کې چرته عالم نو حضرت امام محمد رحمت الله علیه یو ځل عیسایانو سره مناظره وا 50 عیسایان ورته ناست دي. امام محمد یوازې په اس باندې راغی او چې اس نه راکوز شو او د خلکو نږدې نه وکتلو وی چې ورکوټه محمد دومره ښایسته دی نو هغه لوی محمد به څومره ښایسته وي. نو کلمه یې ویل بغیر د دلیل کلمه ویل او دا ټول مسلمان شو.